د لمانځه فرضونه 14 دي. اووه د لمانځه څخه بیرون دي چې هغه ته د لمانځه شرطونه ویل کیږي، ځکه شرط د شي خارج د شي وي. او شپږ په مانځه کې دننه دي چې هغه ته د مانځه ارکان ویل کیږي، ځکه رکن د شي هغه داخل وي په شي کې. نو اول به د مانځه د شرطونو نه بحث وکړو چې هغه اووه شرطونه دي پر د مانځه. که په دغه اووه شرطونو کې یو شرط هم نه و نو هغه مونځ صحیح نه دی، مونځ نه ادا کیږي. اول د مانځه دپاره وقت شرط دی، باید چې مونځ په خپل وخت کې ادا شي. که د وخت نه وروسته یا مخکې شي نو هغه مونځ صحیح نه دی. او بغیر د عذر نه څوک چې مونځ د خپل وخت نه وروسته کوي هغه دپاره ډیره سخته ګناه ده. الله رب العزت فرمایي ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بېشکه مونځ په خپل وخت کې کول په مؤمنانو باندې فرض کړي شوي دي. دا نه چې موږ د مانځه دپاره البته مانځه په وخت کې کسالت وکړو، لکه زموږ ډیرې خویندې او ډیرونه په دې مرض باندې مبتلا دي چې مونځ په خپل وخت باندې نه کوي. همدارنګه ابن کثیر الشافعي د دې آیت لاندې چې حافظو علی الصلوات د دې لاندې لیکلي چې یأمر الله تعالی بالمحافظة علی الصلاة فی اوقاتها، الله تعالی په خپل وخت کې د منځونو ادا کولو حفاظت حکم کړی دی. او د الله رب العزت بل ځای ارشاد دی والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مؤمنان هغه کسان دي چې هغوی د خپلو منځونو حفاظت کوي، یعنی مونځ په خپل وخت کې ادا کوي. حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت مسروق تابعی، همدارنګه حضرت قتاده تابعی د دې آیت په تفسیر کې لیکلي چې د مونځ د وختونو پابندي د مونځ په حفاظت کې شامل دي. نو وقت د لمانځه دپاره دا شرط دی که یو سړی مخکې له وخت نه مونځ کوي دا مونځ نه کیږي، او که وروسته د وخت نه مونځ کوي دا مونځ د دې نه کیږي. او د مونځ د وختونو ته عملي تعلیم جبرائیل علیه الصلاة والسلام محمد رسول الله ته ورکړی چې هغه امامت ورته کړی. په صحیح احادیثو کې راغلي چې د معراج په شپه 5 وخته منځونه خو د عرش معلا نه پورته د معراج په حالت کې وشو، لکن د دې وختونو عملي تعلیم دپاره حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام تشریف راوړه او 2 ورځې د بیت الله شریف سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهري طور باندې امام جوړ شه. په لومبۍ ورځې ټول منځونه په اول وخت کې وکړل او په دویمه ورځې په آخر وخت کې وکړل، او بیا یې وفرمایه چې الوقت فی ما بین هذین الوقتین. دا حدیث ده چې ابو داود همدارنګه ترمذي روایت کړی. نو مونځ باید په خپل وخت کې ادا شي، او وخت د مانځه دپاره شرط دی که یو سړی بې له عذر نه مونځ په خپل وخت کې نه کوي نو هغه لپاره ډیره سخته ګناه ده. دویم طهارت د بدن دی چې د انسان بدن باید د نجاست نه پاک وي. که د انسان بدن د نجاست او د پلیتي نه پاک نه وي د هغه مونځ صحیح نه دی. نو طهارت د بدن د مانځه دپاره دا شرط دی که د چا بدن پاک و نو مونځ صحیح دی، او که بدن پاک نه و د هغه مونځ صحیح نه دی. لکه الله رب العزت فرمایي وثیابک فطهر، او خپلې جامې ته پاکې وساته. همدارنګه د حضرت ابن عمر مرفوع حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تقبل صلاة بغیر طهور. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د ناپاکوالي نه بغیر، یعنی چې پاکوالی نه وسیږي هغه مونځ بلکل قبول نه دی. چې طهارت او پاکي نه هغه مونځ د الله په دربار کې قبول نه دی. نو د انسان وجود باید د نجاست څخه پاک وي، جنوب نه وي، بدن یې باید د ګندګیو نه پاک اوسیږي. دریم د انسان جامه باید د خفیفه او غلیظه نجاست نه پاکه وي، جامه یې پلیته نه وي. څلورم په هغه ځای کې چې دا مونځ کوي باید هغه ځای پاک وي. په ځمکه باندې مونځ کوي هغه ځمکه باید پاکه وي، او په کم جاینماز باندې چې دا مونځ کوي هغه جاینماز باید پاک وي. ځکه په هغه ځمکه باندې چې ته مونځ کوي که هغه ناپاکه وي، یا په کم جاینماز باندې چې ته ولاړ وي هغه ناپاکه وي، نو مونځ په هغه باندې روان نه دی. پنځم عورت باید د لمانځه په وخت کې پټ وي. د نارینه عورت د نامه نه لاندې تر زنګنونو پورې، او د ښځو عورت په لمانځه کې مخ، دواړه لاسونه تر مړوندونو پورې، او پښې تر بجلکو پورې عورت نه دي، او د لمانځه څخه بیرون ټول عورت دي. که د ښځې لاسونه تر مړوندونو پورې په مانځه کې لوڅ وي، او همدارنګه که د هغو پښې تر بجلکو پورې لوڅې وي، او همدارنګه کې مخ لوڅ وي، مونځ کیږي، دا عورت نه دی په مانځه کې، خو د مانځه نه بهر د ښځې ټول بدن چې دی هغه عورت دی.
او د عورت پټول په مانځه کې دا فرض دی، ځکه که د چا عورت پټ نه وي نو د هغه مونځ نه دی شوی. الله رب العزت فرمایي خذو زینتکم عند کل مسجد. د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنه بل مرفوع حدیث دی چې هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقبل صلاة حائز الا بخمار. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د بالغې ښځې مونځ بغیر د څادر نه قبول نه دی، یعنی چې د هغه عورت پکې پټ نه وي. او د الله د کلام نه دا هم معلومیږي چې جومات ته په هر ځله تلو کې بالغ خپله جامې اچوه او د خپل هغه عورت تاسو پټوئ. او ورپسې قبلې طرف ته مخ کول. اوم شرط د مانځه قبلې طرف ته مخ کول دي. لکه الله رب العزت فرمای فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پس تاسو په مانځه کې خپل مخ مسجد حرام ته واړوئ. په بل ځای کې فرمایي وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، او کوم ځای کې چې تاسو یاستئ خپل مخ مسجد حرام طرف ته واړوئ. په بل ځای کې الله فرمایي ومن حیث خرجته فولی وجهک شطر المسجد الحرام، او تاسو چې چیرته هم په سفر ځئ نو مونځ کې خپل مخ مسجد حرام طرف ته واړوئ. نو قبلې ته مخ اړول دا په مانځه کې هم فرض دی. همدارنګه رسول الله فرمایي اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فکبر. رواه بخاري. رسول الله یو سړي ته د مونځ تعلیم ورکولو او هغه ته یې وفرمایه چې کله ته مونځ که ودرېږې نو پوره مکمل اودس وکړه، بیا قبلې طرف ته مخ کړه او تکبیر ووایه. خو که داسې یو ځای کې زموږ یو مسلمان ورور و چې هغه ته د قبلې معلومات نه کې د هغه د فکر وکړي چې کم طرف ته د دې غالب ګمان و هغه طرف ته دې مونځ وکړي، خو که مونځ وکړه بیا ورته معلومه شوه چې قبله دې طرف ته ده، د مانځه راګرځول بیا پرې نشته. او که په مانځه کې دې ته معلومه شوه چې کم طرف ته زه مونځ کوم دا قبله نه ده بلکې قبله بل طرف ته ده، نو په مانځه کې په دې لازم ده چې مونځ هغه طرف ته، یعنی خپل مخ هغه طرف ته واړئ چې دې ته معلومیږي چې دا قبله ده. او که وانړوه بیا د دې مونځ نه کیږي. اووم د لمانځه لپاره نیت کول. نیت د لمانځه دپاره دا فرض دی. که چیرې نیت په زړه کې وشي او په خوله نیت ونه شي هم صحیح دی، خو په اصل کې د لمانځه نیت کول په زړه کې صحیح دي. او کم کسې که په خوله باندې نیت کوي هغه کې پروا نشته، خو بهتره خبره دا ده چې نیت په زړه کې وشي. د حضرت عمر فاروق بن خطاب مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات. د اعمالو ټول دار و مدار چې دی هغه په نیت باندې دی. او فتح القدیر بیا لیکي چې نیت د زړه د ارادې نوم دی. د زړه نه چې پوه شي او سوچ وکړي مثلا د ماسپښین مونځ کوم او په ژبه سره الفاظ ویل ضروري نه دي، خو د زړه نیت حاضرولو دپاره په ژبه نیت ویل ښه دي. چې کوم شی ستا په زړه کې ګرځېدلی دي چې د هغې تصدیق ته په ژبه باندې وکړي دا ډېره بهتره خبره ده. نو د مانځه شرطونه اووه شرطونه دي. اول وقت، دویم پاکي د بدن، دریم پاکي د جامې، څلورم پاکي د مکان په هغه ځای کې چې ته مونځ کوې، پنځم د عورت پټول، شپږم قبلې طرف ته مخ کول، اووم نیت کول. که د دې اووه واړو یو هم نه و هغه مونځ صحیح مونځ نه دی.